السلام علیکم. خو نورې ګولۍ څوک پېژني او که نه، خو طاقت سربېکزټ ګولۍ ضرور هر کس یې پېژني، مشهورې ډېرې دي. دې کې هغه ویټامین دي کوم چې بدن دپاره ډېر زیات ضرور دي. چا له استعمالول پکار دي، چا له نه دي، ټول اخیستنه هم دې کې کوو انشاءالله. دې کې نارملي 30 ټبلیټ راځي، زنک، ویټامین ای، سی، فولیک اسید، بي کمپلیکس دا پکې موجود دي. د هر یو خپل استعمال او خپله پیدا ده. چا دپاره ډېر ضرور دي، څوک نه استعمالوي، ټوله خبره پکې کوو. ویټامین زیډ نارملي هغه کسانو لپاره ډېر ضروري کوم چې زیات ستړي کېږي او ډېر ستړي چې ستړي کېږي، کوم کس زر ویټامینو کمی پکې د هغې د وجې نه کس زر ستړی کېږي، ځکه ویټامین بي کمپلیکس چې کم شي اکثر انسان زر ستړی کېږي. بل چې دی نارملي هغه چا دپاره چې امیون سیل یې کمزوري، مطلب امیون سیسټم یې کمزوری، انسان کې خپل سیسټم یې جراثیمو خلاف کار کوي، چې کله کمزوري ویټامین نه وي هغه سیل صحیح نه جوړېږي، نو هغې دپاره هم ډېر ښه کار کوي او استعمالېږي، هغه زیاتوي. بل آفټر ایلنس یو کس بیماري تېره کړي، هغې نه بعد کې ډېر قسم دردونه، کمزوریانې ګولۍ هم پیدا کوي، بیماري هم پیدا کوي، هغې نه بعد استعمالېږي چې کمزوري واپس ختمه شي. بل چې دی ویښتانو او نوکانو او سکن، دې دپاره ډېر ټاپ شیز دی. ځینو خلکو دا سکن چې کوم دی خړ پړ غوندې شي د کمزورۍ د وجې نه، نوکان یې همداسې وځي، ماتېږي، خرابېږي، ویښتان یې همداسې وي، نوکان، سکن، دا ټول دې دپاره ډېر ټاپ شیز دی، ځکه ویټامین سی، ای پکې دی، دغه دې کې ډېر ښه کار دی. بل چې دی ځینو خلکو زخم نه جوړېږي، بس د چا چې زخم نه جوړېږي دا خبره خو ورته زده چې بس وایي زما شوګر دی، شوګر ټیسټ کوي، هسې وهم شوی. نو شوګر ضرور نه ده چې زخم خالي وي هغې نه به شوګر نه جوړېږي. شوګر چې کله د چا چې کله زنک لیول کم وي، زنک د هغې هم شوګر د شوګر غوندې علامه وي چې زخم یې زر نه روغېږي. لکه د سربېکزټ باندې خپله هم لیکلي دي چې دا چې د چا زخم وایډ هیلینګ مسله وي هغې دپاره هایپر پیګمنټیشن چاته وي که نه، مطلب خلک ورته تیرسري وایي، مخ او سر باندې داغونه راوتي، مخ باندې داغونه وي تور تور، هغې دپاره هم دا خاص شیز دی. سربېکزټ ډېر زیات استعمالات شته، خو دلته موږ سرسري یو څو خبرې پرې کوو. نو بل ځینې هغه خلک چې دا نشي استعمالولی، هغه له پیدې نه نقصان به ډېر وي. پهله خو دا ده چې یو کس دې خپله نه استعمالوي، ځکه چې یو بیماري نه د 20 مسلې دي، هر بیماري دپاره خپله مسله وي. نو هغه څوک دې نه استعمالوي چې ګردو کې مسلې یا ګردو کاڼې ماڼې، ځکه دا ګردې کاڼې زیاتوي. بل شوګر بیمار چې بلډ پریشر بیمار او خاص کر پریکال سر معدې زخم وي، هغې دې هم نه استعمالوي، خپل ډاکټر سره مشوره پرې وکړي بیا یې استعمالوي. او بل یو خاص خبره ته کومه د سربېکزټ باره کې چې دا به تاسو ډېر کم خلک کتلي چې ما سربېکزټ ګولۍ پوره وخوړې، چې یو څه واچوي بس سویلات یې راله خراب کړي، په سر بوج و معده باندې زړه دړکن تېزوي، دا چل کوي، هغه چل کوي، دا د ګولۍ پسې چل نه وي، خو دا ګولۍ کلکه وي، معده کې هلته انفلمیشن پړسوب جوړ کړي، هغه زخم مخم نو سړی بې سوره کوي. نو دې د وجې نه امپلیمنټري ډرګ چې کوم دي هغه داسې استعمال شي، دا به کله هم دا مسله نه کوي. صحیح شو. نو ما ورته ویل چې ډاکټر صاحب په مشوره وکړو، بیا به استعمالوي، بیا به ښه وي. نو امپلیمنټري ډرګ هغې ته وایي لکه دردونو ډایکلوفینک، سوډیم پوټاشیم، پیډرال، پیناډال، میناډال، دا چیزونه چې ورسره اچول کېږي بیا به هېڅ ټینشن نه کوي. ورځ کې یو دانه ده. او خپل د چا چې ماشومانو مسله وي هغې دپاره هم ډېر سپیشل شیز دی، مطلب چا بچي نه کېږي خو د کمزورۍ د وجې نه سپرم لیول یې کم وي، هغې دپاره هم ډېر ټاپ شیز دی. ورځ کې یو دانه استعمالېږي، خو ډیوریشن او کاز یې څومره قصه چې د څومره وخت استعمالېږي څه دپاره دا به خپل ځان نه استعمالوي، خامخا به ډاکټر سره پرې مشوره کوئ. مهرباني.